बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेंजम नंबर चैप्टर हम स्टार्ट करो दा गैर मु फिजिकल स्टेट ऑफ नेचर बाकी के फर्स्ट नंबर टॉपिक ते जमन सरा फ्रेशर दे बिया सेकंड नंबर टॉपिक जमन सरा कंप्रेसिबिलिटी दा और थर्ड नंबर टॉपिक जमन सरा मोबिलिटी दा और फोर नंबर टॉपिक जमन सरा दे डेंसिटी दा। फर्स्ट ऑफ ऑल मु बे डिस्कस को फ्रेशर सतावई नो प्रेशर definition को the force exerted by a gas per unit area called pressure. प्रेशर बमंग दी तो फॉर एग्जांपल दा मैं यो कंटेनर वागस्तू और पदे कंटेनर की गैस मॉलिक्यूल मौजूद दी दा जमंग सारा गैस मॉलिक्यूल दी और दा यो सिलेंडर दे सिलेंडर दा पास दा सी कवर दे दा गैस मॉलिक्यूल ती बाहर न एस्केप कीगी नो फॉर एग्जांपल दा जे मा वागस्तू او دا زه څه شری دا زه زمون سره یو یونټ ایریا یو ایریا دا یا میټر سکویر یو زګی دی میټر سکویر یو زګی دی فار ایگزامپل دا زمون سره سره میټر سکویر یو زګی نو په دې زګی باندې ګیس مالیکول د دې سره به هم کولیجن کوي د خپل منځ کې چې کوم مالیکول دی دا سي د هر یو مالیکول سره به دا خپل دا ګیس مالیکول د هر یو سره به کولیجن کوي نو په دې ځکه کې به دا ګیس مالیکول بیا د دیوال اف د کنټینر سره هم سګي کولیجن کوي چا سره وال اف د کنټینر سره به کولیجن کوي نو دا به یو قسم له یو فورس اپلای کوي په څومره ځکه باندې په یونټ ایریا باندې یعنی په میټر سکویر ایریا باندې په میټر سکویر ایریا باندې به دا ګیس مالیکول پریشر اپلای کوي د چا په area money the gas the wall like for example دا زموږ سره ګیس ته او دا وال دی په دې وال باندې ودا څه اپلای کوي په دې وال باندې ودا پریشر اپلای کوي او هغه ځای به څومره وي میټر سکویر نو دې ته به موږ څه وایو پریشر وایو for example دا ایریا موږ واغستو دا زموږ سره څومره ده میټر سکویر نو چې په میټر سکویر باندې څومره مالیکول پریشر اپلای کوي دا پریشر ته موږ څه وایو دغه فورس به موږ څه وایو دغه فورس به موږ پریشر وایو دغه فورس به موږ څه وایو پریشر وایو بیا زموږ سره دی د پریشر میتھمیټیکل فارم سره زموږ سره پریشر میتھمیټیکل فارم دی چې F ډیوایډ بای A F میتھمیټیکل فارم دا سره F ډیوایډ بای A دا زموږ سره د پریشر میتھمیټیکل فارم بیا وایو چې زمنګ سره د پریشر یونټ سره نو زمنګ سره په سیستم انټرنیشنل کې یعنی اس آی یونټ اف پریشر سره زمنګ سره د نیوټن میټر سکویر زمنګ سره نیوټن میټر سکویر نو دا راغی څنګه زمنګ سره د فورس یونټ نیوټن دی او د ایریا یونټ زمنګ سره میټر سکویر او دا هم زمنګ سره نیوټن پر میټر سکویر دا موږ داسې لیکلی شو نیوټن پر میټر سکویر داسې هم لیکلی شو که پرس که دا نشان موږ وکړو نو دلته بیا په میټر د پاسه سکویر لیکو خو پلس نشان به کوو که دا ساین هم ترې لرې کړو دا یو نو بیا به د میټر د پاسه ماینس ساین لرو نو نیوټن میټر سکویر پر میټر سکویر دې ته موږ هم یو بل نوم هم ویلی شو بل نوم ورته وایو هغه بل نوم ورته څه وایو پاسکل ورته وایو د نیوټن میټر سکویر دا یا دیتا دته موږ پاسکل هم وایو پاسکل نو د پریشر یونټ نیوټن پر میټر سکویر هم دی او پاسکل هم دی سیم دی خو زمونږ سره دا پاسکل چې کوم دی دا سمالس یونټ دی د چا سمالس یونټ دی د پریشر زمونږ سره سمالس یونټ دی پاسکل نو نن سبا چې موږ د پریشر کم یونټس اخلو هغه موږ څه اخلو کیلو پاسکل او دا کیلو پاسکل د پریشر بیگر یونټ دی او کیلو پاسکل موږ داسې کې پی ای کیلو پاسکل داسې ریپرزینټ کوو زمونږ سره په 0 ډیګري سنټیګریډ دا خو زمونږ سره عام پریشر شو وس کم اټماسفیریک پریشر موږ وایو د اټماسفیر چې کم پریشر دی هغه وایو نو په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې اټماسفیریک پریشر د څه برابر دی د اټماسفیریک پریشر
برابر دی د 760 of mm of Hg 760 mm of Hg دا زمونږ سره د اټماسفیریک پریشر برابر دی په څه باندې په سی لیول باندې یعنی زمونږ سره به ټمپریچر سوي 0 ډیګري سنټیګریډ او په سی لیول باندې اکچولی موږ سی لیول هغه ځای ته وایو چې په کوم ځای کې اټماسفیریک پریشر د 180 m برابر وي نو هغه ته موږ څه وایو اټماسفیریک پریشر چې د 180 m برابر وي هغه ځای ته موږ څه وایو سی لیول وته وایو نو په سی لیول باندې په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې زموږ سره اټماسفیریک پریشر د څه برابر دی 760 mm of Hg او په سنټي میټر کې به زموږ سره د څه برابر دی 76 سنټي میټر 76 یعنی 76 سنټي میټر او په ټار کې به زموږ سره برابر وي 760 ټار نو دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زموږ سره 760 mm of Hg هم برابر دی او د 760 ټار هم برابر دی نو د دې خبرې مقصد دا و دا دواړه خو سیم شو 760 mm of Hg and 760 mm of 760 ټار برابر نو دلته یو بل پوینټ نوٹ کړئ چې زموږ سره 1 mm یعنی 1 ملي میټر of Hg دا برابر دی د 1 ټار نو چې د 1 ټار برابر دی نو 760 بر 760 ټار برابر شي بیا زمونږ سره ګوره دا خبره ذهن کې کېده وایي چې دا زمونږ سره د اټماسفیریک پریشر یونټس دي دا زمونږ سره په څه کې یونټس دی mm of Hg کې دی دا زمونږ سره یونټس دی 76 سنټي میټر دا زمونږ سره په سنټي میټر کې یونټس دی دا په ټار کې زمونږ سره یونټس دی 760 ټار د پټار کې زموږ سره یونټ دی اوس په کیلو پاسکل کې زموږ سره د اټماسفیریک پریشر د څه برابر دی اټماسفیریک پریشر وګورئ د دې برابر یعنی زموږ سره په 760 mm of Hg کې د دې برابر دی په سنټي میټر کې د دې برابر دی اټماسفیریک پریشر زموږ سره 760 ټار د دې برابر دی پټار کې بیا په پاسکل کې په کیلو پاسکل کې زموږ سره دا برابر دی د 101.325 کیلو پاسکل 101.325 کیلو پاسکل یعنی په کیلو پاسکل کې زموږ سره اټماسفیریک پریشر د دې برابر او زموږ سره په پاسکل کې د څه برابر دی 1.01325 10 raised to power 5 پاسکل یعنی زمون سره په پاسکل کې اټماسفیریک پریشر د دې برابر دی دا و زمون سره پریشر شو د پریشر دا یونټ شو او دا ډیفرنٹ ویلیو او دا غي سره ډیفرنٹ یونټ لګیدل سنټي میټر ټار کیلو پاسکل نو دا ډیفرنٹ یونټ شو نو د دې نه اخوځه کمپریسیبিলিټی سټډي کومه کمپریسیبিলিټی څه ته وایي دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زمونږ سره ګیس مالیکول وي نو د ګیس مالیکولو په منځ کې ډسټنس یوه وي نو چې ډسټنس یوه وي یعنی زمونږ سره د ګیس مالیکولو په منځ کې داسې فار ایگزامپل دا یو ګیس سلنډر دی نو په دې ګیس سلنډر کې د مالیکولو په منځ کې ډسټنس یوه وي او دا ډسټنس د ویک فورسز د وجنوي یعنی د دې مالیکول په منځ کې او د دې مالیکولو په منځ کې انټر مالیکولر فورسز دا سوي دا ویک وي نو د دې وجنه د دې مالیکولو په منځ کې ډسټنس یوه نو چې ډسټنس یوه وي نو څه چل بکیږي دا چل بکیږي کمپریسیبিলিټي به کریټ کیږي یعنی څنګه کمپریسیبিলিټي څه ته وایي the chain in volume per unit the chain in pressure فرض کدا یو سلنډر دی په دې سلنډر باندې موږ پریشر اپلای کوو نو د ګیس مالیکول دا مالیکول به داسې یو ځای ته راټولیږي د ګیس دا مالیکول به ځکه داسې یو ځای ته راټولیږي ما تاسو ته خبره وکړه چې د یو مالیکول او د بل مالیکول ترمنځ ډسټنس یو دی نو چې دا ډسټنس موږ په کله داسې پریشر اپلای کو نو چې پریشر اپلای کو دا ډسټنس به ورو ورو داسې کمیږي ځکه د دې مالیکول په منځ کې ډسټنس یو دی چې موږ په پریشر اپلای کو نو دا به کمیږي د څه سره د پریشر سره به والیوم هم کمیږي
یعنی په والیوم کې به هم چینج راځي او په پریشر کې به هم چینج راځي یعنی پریشر به سیوا کیږي والیوم به کیږي this is called compressibility دې ته موږ څه وایو compressibility د پریشر سره سره په والیوم کې چینج راتللو ته موږ compressibility وایو بیا نیکسټ تل نمبر زه سټډي کوم موبیلیټي څه ته وایي mobility means yani motion of gas molecule the gas molecule motion ته mobility وایي یعنی زمنګ سره د gas molecule په خپل منځ کې weak attraction force دی weak attraction force یعنی weak intermolecular forces دي چې attraction force weak دی نو څه چلوي نو دا gas molecule با random motion کوي continuous motion به کوي کنټینیوس موشن بګي یعنی زبرداسي ولیکما چې فریلی موشن بګي فریلی موشن بګي فریلی موشن بس کوي ګیس مالیکول و فریلی موشن کوي ډیو ټو ویک انټرمالیکولر فورسز او ما تاسو ته پریویس کلاس کې ډیسکس کړو چې انټرمالیکولر فورسز څه ته وایي between the molecule the force between the molecule is called intermolecular forces نو په دې ګیس مالیکول کې موبیلیټي څه شي موبیلیټي دا یعنی موشن پکې دی یعنی د دې ګیس او د دې مالیکول او د دې مالیکول په منځ کې فورس اف اټریکشن کم دی نو د دې وجه نه ګیس مالیکول موشن کوي کنټینیوس موشن کوي دې کنټینیوس موشن ته موږ څه وایو موبیلیټي زمون سره لاست نمبر سټیپ څه شي ډنسټي mass per unit volume is called density یعنی زمون سره ډنسټي برابر ده چې کله موږ ماس د ډنسټي دغه ماس کله موږ ډیوایډ کو په چا باندې په والیوم باندې نو دته به موږ څه وایو ډنسټي وایو دا میتھمیټیکل فارم دی لکه یو سیز دی هغه چې څومره ماس دی او هغه څومره زګینی ولې دی دای څومره ماس دی وزن دی ماس نو الته به اقویلی ولیکو به چې څومره زګینی ولې دی په هغه باندې ډیوایډ کو نو دته به موږ ډنسټي اوس دا خبره ذهن کې کېده وای ما تاسو دا خبره وکړه چې د ګیس مالیکول په منځ کې ډیسټنس یوالي نو د هغې والیوم هم سیوالي ځکه د دې مالیکول او د دې مالیکول په منځ کې ویک اټریکشن فورس دی نو والیوم به داسې ډېر ځای کوي ګیس مالیکول نو چې ګیس مالیکول والیوم ډېر ځای کوي دا خبره ذهن کې کېده وای چې د ګیس ډنسټي به ډېره انتهایی کمه وي په نسبت د لیکوډ ان سالډ ما دلته یو اگزامپل لیکلی دا زمونږ سره اکسیجن دی یعنی په ګیس فارم کې دی ما ورته جی لیکلی دی دلته وګورئ زمونږ سره ډنسټي ده 0.0042 ګرام پر سنټي میټر کیوب یعنی زمونږ سره په 0 ډګري سنټیګریډ باندې د اکسیجن ګیس والیوم دومره دی یعنی ډنسټي دومره بیا زمونږ سره چې ګیس اکسیجن ګیس موږ لیکوډ ته چینج کو او موږ به یو ګیس مالیکول یا ګیس هر یو ګیس وي هغه به موږ لیکوډ ته څنګه چینج کوو نو په هغې باندې به موږ ټمپریچر کمو یعنی ټمپریچر به پې کمو نو اوس دی خو وګورئ زمونږ سره په لیکوډ فارم کې زمونږ سره ګیس دی موږ پې ټمپریچر کم کو څومره هم پې کم کو -103 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر راورسوو نو زمونږ سره اوس د اکسیجن ګیس ډنسټي څومره شوه 1.149 ګرام پر سنټي میټر کیوب دا زموږ سره څه شو د اکسیجن ګیس یعنی لیکوډ فارم ته موږ اکسیجن چینج کو ټمپریچر هم پې کم کو دا الریډي دا په خپله باندې لیکوډ ته چینج کیږي ځکه به لیکوډ ته چینج کیږي چې کله ته په ګیس مالیکول باندې څه چل کوي ټمپریچر کم کړي نو د ګیس مالیکولو په منځ کې بیا اټریکشن فورس یې واقع نو چې اټریکشن فورس یې واقعېږي دا به لیکوډ ته چینج کیږي بیا زمونږ سره اکسیجن ګیس دی او دا اکسیجن ګیس باندې موږ ټمپریچر نور هم کم کو نو دا موږ به څه ته اړو سالډ ته به اړو ما اکسیجن ته اس پاور کوډ یې بریکټ کې لیکلی مین سالډ نو اوس په سالډ فارم کې زمونږ سره 1.42 ګرام پر سنټي میټر کیوب دا زمونږ سره د اکسیجن ډنسټي ده په سالډ فارم کې او ټمپریچر هم څومره هم کم کړی -252 ډګري سنټیګریډ یعنی زما د خبرې مقصد څه دی زما د خبرې مقصد دا دی
چې په ګیس چې کله یو ګیشي سټیټ وي یو ګیس وي او هغه په لیکوډ سټیټ کې نه وي په ګیشیس سټیټ کې وي نو دا خبره ذهن کې کېدول چې ګیشیس سټیټ کې وي نو د هغې مالیکولو په منځ کې به ډسټنس یوه وي یعنې ډینسټي به کمه وي څه به کمه وي ډینسټي به کمه وي چې کله د مالیکولو په منځ کې ورو ورو ګیپ کمیږي ډیو ټو سو کمپریسیبিলিټي یعنی پریشر موږ اپلای کو چې پریشر اپلای کو نو څه چل بکیږي ګیس مالیکولو په منځ کې به ډسټنس کمیږي نو چې ډسټنس کمیږي زمنګ سره به ګیس یعنی اکسیجن ګیس لیکوډ ته اوړي نو ورو ته ورو به زمنګ سره ډینسټي سیوا کیږي او زمنګ سره د ټولو نه زیاته ډینسټي دا د سالیډ وي د سالیډ زمنګ سره ډینسټي ځکه وي او د زمنګ سره ډینسټي په ګیس سټیټ کې ځکه کم وي نو د ګیس مالیکول ویک اټریکټیو فورس دی بټوین د مالیکول اف ا ګیس د ګیس چې څومره مالیکول دی په هغه کې ویک اټریکټیو فورس دی نو د ګیس مالیکول به داسې لرې د یو بل نه تښتي نو چې د لرې د یو بل نه تښتي که فرض کا ایم کم وي او والیوم سیوا کېږي نو د ډي ویلیو به کمیږي نو زمونږ سره په ګیشي سټیټ کې د والیوم ویلیو سیوا کېږي او د ایم ویلیو کمه وي یعنی ماس کم وي او د والیوم ویلیو سیوا کېږي ډیو ټو ویک اټریکشن فورس اټریکټیو فورس د دې وجې نه زمونږ سره ګیس ډینسټي سیوا وي سوري د ګیس ډینسټي کمه وي او د سالیډ ډینسټي زمونږ سره سیوا وي د دې په نسبت دا و زمونږ سره pressure, compressibility, mobility and density.